د سنو پښتونخوا ډیرو محترمو کتونکو السلام علیکم. عرفان حسین علي دا وخت تاسو ته د ضلع شانګلې تحصیل پورن نه چې کوم دی مخاطب ما څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په خیبر پښتونخوا کې د سیلابونو له وجې د ټولو نه زیاته متاثره ضلع بونیر او په هغې پسې دویم نمبر ضلع شانګله ده، چېرته چې د مړونو شمېره 26 ته رسېدلې ده. دا وخت د پروینشنل ډیزاسټر منیجمنټ اتارټي لخوا دلته چې کوم دی د متاثرینو دپاره پیکیجز چې کوم دی هغه ډسټریبیوټ کیږي او دا به اوس هغه ځایونو ته وړلی کیږي چېرته چې متاثرینو کورونه وړلی شوي دي یا چېرته د هغې څه نقصانات شوي دي. د دغه ځایي چې کوم د پی ډي ام ای خلک دي او چې کوم تحصیل انتظامیه ده د پورن د هغې سره په دې ویډیو کې خبرې کوو. زموږ سره اوسئ. دا چې کوم دی د وخت موږ د پی ډي ام ای ویر هاوس کې ولاړ یو. دا د پی ډي ام ای طرف نه راغلی سامان دی د صوبایي حکومت چیف سیکرټري کے پی او د ضلع انتظامیه شانګله طرف نه چې کوم دی د شانګلې د سیلاب چې کوم متاثرین خلک دي هغوی ته روان دی. پرونه دا ډسټریبیوشن سټارټ شوی دی. زموږ چې کوم فیلډ افسران دي اے ډي سی صاحب اے سی پورن زموږ سره چې کوم اے سی یو ټیز دي عنایت او محسن ډي سی صاحب خپله هم چې کوم دی په دې کې شامل دی. د کاوش کې هغې خپله پیدل او مختلف ځایونو چې کوم دی دوره کړې ده او دا چې کوم دی اوس زموږ ټیمونه به مختلف چې کوم د شانګلې افیکټډ ځایونه دي د پورن والا دی کې ګمبټ شو د درد شو نور چې کوم لرې لرې ځایونه دي چاګم وغیره د دې ټولو دوره به کوي او دا سامان به خلکو ته د هغوی په کورونو او ډور سټیپس باندې میلاویږي. هغې کې چې موږ سره یو آیټم دغه دی رضایي ده، پکې موږ سره 2 عدد ترپال دی، پکې موږ سره تکیې دي، فوم میټریسز موږ سره 2 کاونټ کې دي، موږ سره ټینټ دی، موږ سره ماسکیټو نټ دی، موږ سره ورکې کچن سیټ هم دی او سلیپینګ بیگز هم دي ورسره. دا به موږ یو افیکټ دا یو پیکیج موږ ورکوو دا ان اف آیز. ټیک شو. د پی ډي ام ای د طرفه دا موږ ته راغلي دي هغه به موږ اوس د دې ځای نه ډسپیچ کوو. موږ به ځو افیکټډ ایریاز ته. موږ سره چې کوم افیکټډ ایریاز دي کوسپا ده، د هغې نه بره شاطي دره ده، درړ دی، موږ سره چاګم دی، چاګم نه مخکې ګمبټ دی. دغه چې کوم موږ سره ایکسټریملی افیکټډ ایریاز دي زموږ فرست پرایورټي دا ده چې موږ به هغوی ته سامان هلته رسوو او هغوی ته به په ډور سټیپ باندې پرووایډ کوو.